ټوله شپه خلک د هلکان مو چې دي کرکټونه کوي، مشران مو چې دي هغه یاره وایي ټایم پاس کېږي نه، څوک لوډو ته ناست وي ټوله شپه لوډو کوي او شرط هم پې باندې لګي او میاشت هم د روژې دی، بیا به پېشمني ته پاسې روژه به هم نیسي. حالانکې دا قمار دی، جواري ده، دا حرامه ده، سود په مثل دی. نو دقه شان خو زناور څاروي ته خوله ور وتړه نو څه به وایو چې ماښام یې ځان سره په دسترخوان کېنوي دا څاروی چې موږ سره روژه ماته کړي. روژه صرف د خوراک څښاک نه منع کېدا نوم نه دی، ورسره هر یو اندام د هر قسمه ګناه نه او د منع کار نه ساتل دی. ټوله ورځ دی روژه او دروغ و سودا دی خرڅوله، ټوله ورځ دی فضولې ګپې شپې لګولې. فرض دی ادا شو، فرض ادا کیږي په غیبت، په دروغو، په حسد، په چغلي. روژه ماتیږي نه، روژه نه ماتیږي. روژه فرضیت ته ادا شو خو تا ته ثواب نه ملاویږي، چې کوم فضیلت او کوم مقام هغه نه درته ملاویږي. هغه څنګه الله محبوب فرمایي روژهدار چې په کوم لوښي کې خوراک کوي وایي یا ربه اخو روژهدار دی مولا زه د دې لپاره سوال کوم ویې بخې. چې په کومه بستره باندې سملی حضور فرمایي هغه بستره هم رب ته سوال کوي یا ربه. حدیث شریف ته یا رب په ما باندې خو روژهدار ہے، روژهداري ما کې آرام وکړو یا رب دته دې په بدل کې دې روژې په بدل کې جنتی آرام دې ځایونه ور عطا کې چې دی آرام پې باندې وکړي. خو چې روژه خو روژه وي که نه، چې روژه خو روژه وي. ما عزتمندو څومره بخوي چې سکالې مونږه یعنی 29 شعبان یا 30 شعبان ته مونږه غسل وکړو روژې دپاره. ښه خبره دا ده 3 سپوږمیو ته کتل واجب کفایي دی. واجب کفایي دی ته وایي چې که په ښار کې 3 کسان ورته وګوري نو ټولو غاړه ازاده شو کنې ګناهګار شو. واجب کفایي. نو ښه خبره دا ده چې سړی رمضان سپوږمۍ ته ودرېږي دعا وکړي یا ربه. نبي علیه السلام به دعا کوله یا ربه مونږ باندې د خیر رمضان راولئ، مونږ ته په دې رمضان کې برکتونه نصیب کړي، مونږ ته په دې کې خوشحالۍ نصیب کړي. نو په دې سره چې رمضان وي دا به انشاءالله هغې خوند هغې لذت به څو چنده زیات وي. نو کوشش وکړئ چې دې ځل رمضان ته مونږ غسل هم وکړو، رمضان آمد په خوشحالۍ کې صفا جامې واغوندو، نوې جامې واغوندو، سپوږمۍ ته ودرېږو او دعا وکړو